هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. انتهائی قابل قدر معزز تاجران حضرات و مختلف بازار صدور تنظیمی ملګر و مشرانو، خصوصي طور باندې صدر صاحب دو او دلته څومره هم چې زموږ مختلف نیبرهوډ کونسل چیرمنان حضرات راغلي، ستاسو مشکور یم. خو معذرت اول هم وکړو، تاسو انتظار وکړو وختي نه، چونکې ټایم هم تقریبا څه 2 بجې خو څه کم 3 بجې شوې. ډېره زیات بخښنه غواړم. زما ډېر مخکې نه هم خواهش و، مونږ دا یو پریکټس شروع کړی مو، بیا نوید پید راته وویلې چې زمونږ داسې والد صاحب محترم د سربراهي د لاندې مختلف بازارو ذمهداران ملګري راځي، نو من ښه دی چې کوم دا کاوشونه کوششونه موږ هم کوو چې دې کې ستاسو هم هغه حصه راشي د مرستې د تعاون په صورت. اگر چې مشکلات ډېر زیات دي د ښار په سطح باندې، بل دا دی چې بازارونو کې کوم تکلیفات دي او خاص کر بیا تاجر برادري کاروباري خلکو ته چې کوم د اوسنۍ داسې حالات روان دي د مهنګۍ په وجه کاروبارونه متاثره دي، بیا د عام ګاهک دپاره د حکومت د طرف نه هغه سپورټ نشته یا مرسته نشته، هغه بنیادي چې کوم سهولیات دي، نو الټرنیټیولی هغه مسایل یا پریشانی دکاندار ته زیات دي، تاجر ته زیات دي. لکه موږ کوشش هم کړی، لګیا هم چونکې انټرسټ تک کې لږ د هر څه سره محدود شي. موږ دا خواهش دی چې کم از کم موږ دا 2 بجټس پیش کړل. زه د ستاسو په وساطت د خپل د کونسل ټول ممبران که هغه موږ سره فیمیل دي، میل دي، ماینورټي دي، یوت دي، د دې هم مشکور یم کسان دي چې د 2 کال بجټس کې موږ چېرته هم څه نوی ټیکسیشن ونه لګول. لکه د حکومت دا دغه چېرې نوی ټیکس ولګو چې ریونیو زیاته شي، اخراجات زیات دي، لږ وسایل هم زیات شي. خو موږ ورته نه چې څومره کمیږي چې موږ کم از کم په دې خلکو باندې تاجر برادري باندې کم د بورډونو حوالې سره به زما به دا رایي چې تاسو په دې کې موږ ته خپل تجاویز راکړئ. موږ په هر شاپس باندې بورډ وو فري کړی چې د شاپ څومره هم فرنټ دی د هغې 3 دی که 4 فیټ، که چېرته تاسو دا 3-4 فیټ نه بره کېږي بیا به ټیکس وي. او چې څومره د شاپس فرنټ دي خدای دې کړي که 5 فیټي، 50 فوټي، که 100 فوټي، 100 by 3 یا 4 فیټ، هغه موږ مکمل فري کړی. که داسې تاسو ته کمپلین ریسیوینګ درته کېږي هغه موږ ته ووایئ چې تاسو ملګري ښایي د ځان سره نوټ کولی شي. هغې موږ ته بالکل کلیر کټ وایي، موږ سټرکټلی هغه کنټرکټر ته ویلي دي چې د 3-4 فوټ چې کوم موږ ګروپ دی هغې نمبره کوي، تاسو ته ټیکس کلیکشن کوئ، خو هغې نه لاندې به چا نه ټیکس نه اخلئ. دې نه له موږ یو پریکټس شروع کړلو 2-4 بازارونو، تاسو هم پکې تعاون غواړو، خاص کر د رامداس بازار کوم ملګري دغه ځای نه راغلي یا دغه علاقې وي یا ورته پته وي، نو د دې بازار په ښکلا کې موږ سره مرسته وکړئ، تعاون وکړئ. او یو د دې دا مکمل ایریا درته ټفټایل کاو، لکه لایټس مایټس او دا شیزونه پکې کړل. بیا دغه شانتې رامداس بازار هم کړل، ټفټایلز وغیره مکمل وکړل، ډېر ښه بهترین جوړ شو. اوس موږ شروع کوو د جهانګیرپورا، کوم چې تاسو د کوهاټي سایډ نه راشئ او جهانګیرپورې ته انټري وکړئ، دا ټیم تر کیسهخانې پورې، نو دا مکمل موږ ټفټایل کوو. دې کې موږ مرسته او سپورټ دا غواړو د دوکاندار رونو نه چې کوم د دې دوی خو ورته انکروچمنټ وایي، خو زه ورته انکروچمنټ نه وایم، کوم چې دې دوی خپل تړې وغیره یا لږ لږ آیټمز د پریزنټیشن لپاره بهر ته ایښي دي، نو چې دا لاره تاسو ته کولاوي چې ستاسو د کاکانو د دې خلکو تورسرو خویندو میندو همدورښت به بهترین په دې کې تاسو موږ له لږ تجویز راکړئ. خیر دی، زه به دا هم یو درخواست وکړم دا 2-3 ځایونه وګورئ، وزټ یې وکړئ، که هغه ستاسو خوښ شو
ان شاء الله ډیر زیات ورکوم څه پکې تجاویز راکړي رامداس بازار الحمدلله مکمل جوړ شو دغه شانتي چې چوکیاتګر والا جوړ شو اوس موږ شروعات کو په جهانگیر پورې باندې نو د دې تاسو لږ ویزټ وکړئ کم ایریا کې موږ ته ست تجویزات راکوي نو ډیره بهتري زما خپل دا خواهش دی چې موږ دا بازار کم واړه محلې دي یا کم کنجسټډ سټریټس دي نو هغه موږ ټفټایل طرف ته لاړ شو چونکې پیومنټ کول یا د سړک جوړول یا د سیمنټ کار کول نو د هر یو دکاندار خپل د دکان مخه که صفا کوي یو باچ نو هغه کوالټي مینټین پاتې نشي نو ټفټایل کې دی چې چېرته زه اپ ډاون راځي واپس لاندې سړی شګه خاوره واچوي ریپیر یې وکړي نو کاسټ